السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو ورکړی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روغ او خوشاله وئ ژوند په مزو کې به ریشا 007 پلان داوود شاه په هسپتال کې د ډېرې بیمارۍ نه پس ډېر په بد حالت کې وفات شو. دوستانو داوود شاه څنګه وفات شو؟ الیشا 007 او د الیشا 007 مول سونیا شاه په هسپتال کې په لایو ویډیو باندې راغلی او په چوغو یې هغه حقیقت ښکاره کړ چې داوود شاه په هسپتال کې څنګه وفات شو. دوستانو پورا حقیقت در سره په دې ویډیو کې شریکو. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پورا حقیقت نه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نشا څخه خامخا وغواړئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. 007 پلان داوود شاه د ډېرې بیمارۍ نه پس په هسپتال کې ډېر په بد حالت کې وفات شو. تېره شپه داوود شاه په یوټیوب باندې یو ویډیو اپلوډ کړی و. په هغه ویډیو کې داوود شاه ډېر په بد حالت کې پروت و. داوود شاه لپاره دواګانو دوا شوې وه، خو بیا د هغوی د یو پیج نه یو داسې پوسټ وشو چې هغه پوسټ ټول خلک خفه کړل. د داوود شاه مینوال ټول خفه شول ځکه چې داوود شاه نور په دې دنیا کې پاتې نه شو او داوود شاه ډېر په خپل ځان ته وغوښتو. دوستانو داوود شاه ډېر په بد حالت کې وفات شو. چې کله دا پوسټ الیشا 007 او د الیشا 007 مور وکتلو نو الیشا 007 او د الیشا 007 مور سونیا شاه په لایو ویډیو باندې راغله، په چغو یې وجړل او ویل چې زما خاوند داوود شاه په کوما کې پروت دی. کوما یو داسې بیماري ده ډاکټران وایي چې د کوما نه سړی شل ورځې یا میاشت بعد راوځي او چې کله راوځي نو بیا هم د هغه دماغ سم کار نه کوي. خو دوستانو دعا کوي چې داوود شاه الله صحت ورکړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د انشاءالله څخه مخه وخی چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.